قرباني کور کې پلار دے خزه دا خزه خاوند دي بچی دي اوس دې ځای کې یو مسله ذهن کې دا کې خودل غواړي چې آیا دا پلار چې د مکمل مربي او مکمل د ټولو سربراه دی ارصد د لاس کې دي او جی ارصد دا پلار چې د مکمل مختیار دی زمکم د کورونم د جیدادم د دکانم د نوکریم د کاروبارم د او د پکې داسې مختیار دی چې بالکل یکتا دی نه د خزي اختیار چلیږي نه د زامنو اختیار چلیږي صرف د اختیار دی او د زامنو سره بقدر نصاب مال نشتا نه د خزي سره د ضرورت اصلیو نه علاوه بقدر نصاب نه کالشتا نه بل سشتا ارصد د اختیار کی دي نو قربانی بیا صرف په د باندې دا ټیک شو خزه د هغې سره کالې د 52 تولو چاندې ته قیمت رسی نو په دې خزه باندې بیا هم قرباني لازمه ده بعضې خلک څه چلي وایي څه کال مې د پلار د بابا د طرفه ده څه کال بیبې کړې ده بابا نه ده کړې هلکه بابا چې تیر کال کوله هغه په څه وجوهاتو کړې وه بیبې چې د څه کال کوله دې په څه وجوهاتو کړې ده هغه وجوهاتو ته بتلل غواړي تیر کال بابا کوله صاحب نصاب نو کړې ده کنه صاحب نصاب نو نفلی کړی دا او سکال بیبیم صاحب نصاب نه دا غ نفلی کې بیا خیر دی خو کچری سکال بابا صاحب نصاب او قربانی وکړه او راتلون کې کاله بیبي صاحب نصاب دا بابا صاحب نصاب نه دنو بیبي وکړه بیا هم ټیک دی خو کنا چر صاحب نصاب یو دی او یو کالی بابا کوي بابا چې نن په خپل صاحب نصاب دن وې سکال ځان لکم کاله به خزل لکم بیا جایز نه ده ځکه هغه صاحب نصاب نه دی صاحب نصاب د دغه قرباني خوشوا خو په د باندې وجوب پاتې شو 3 صورتونه دي په دې کې